السلام علیکم دوستو، آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بالکل الگ اور منفرد ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ لوگ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ یہ ایک مسجد کا مینار ہے جو کہ لوگ اس کو خود اپنی مدد آپ کے تحت اس کو سیدھا کرنے اور اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ قبائلی علاقہ ہے اور پشتونوں کا علاقہ ہے، وہاں پر کرین کی کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے، اور یہ مسجد کے لیے ان لوگوں نے یا تو مشترکہ طور پر یہ مینار بنایا ہوا ہے یا کسی نے خاص کر کے اس کے لیے بنایا ہوا ہے، ایک بھائی نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے اور یہ اس مسجد پر لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ آپ دیکھیے خود بخود بغیر کرین کے اور بغیر کسی سپورٹ کے انسان کے اندر جتنا بھی طاقت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس اتنے بڑے مینار کو بغیر کرین کے اور بغیر کسی گورنمنٹ کے سپورٹ کے ان لوگوں نے اس کو کھڑا کیا اور سیدھا کر دیا۔ تو سبحان اللہ ضرور کہیے، آگے ویڈیو مکمل دیکھیے، آگے شیئر کرے، لائک کرے، اور اگر چینل پر پہلی بار ہے تو گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آگے ویڈیو دیکھیے اور ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خیر و عافیت باندې خدای پاک سر ته ورسوي۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے مینار تعمیر کی ہے، آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، مبارک ہو۔ اچھا، اگر لوگ یہ مینار تعمیر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بنوانا چاہتا ہوں اپنی مسجد کے لیے، ایڈریس دیجیے گا اور اپنا لوکیشن بتا دیجیے گا۔ ہمارے لوکیشن ہے ہری پور، ٹھیک ہے، موڑا کلام، ٹھیک ہے، انٹرچینج سے اترو نا، شاہ مقبول سے اترو، 2 منٹ کے بعد ہماری شاپ آتی ہے، ہری پور کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں ہماری شاپ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے ساتھ پلیٹ لگا کے جائیں گے، اپنا نمبر لگا کے جائیں گے، اور نیٹ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر دیجیے، اپنا فون نمبر دیجیے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ 0311 058 9235 0336 555 89 55 0336 555 89 55، ٹھیک ہے۔ زبردست۔ اور وہ یہ کرین کے ساتھ لگتے ہیں، ادھر کرین نہیں آ سکتی تھی، بس ہم نے کہا چلو لوگوں کا تعاون ہے۔ اچھا، یہ لوگوں کو کیا آپ خراج تحسین پیش کرتے ہو؟ خراج تحسین پیش کرتا ہوں نا، یہ کرین کے بغیر لگتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں نے لگا دیا۔ بہت اچھا کیا لوگوں نے، ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، الحمدللہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کیا، ان کو اللہ اجر دے گا، ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ زبردست زبردست زبردست۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی۔ خیم تاسو ته مینار جماعت ته راغلی دی، ډېر عظیم شان بهترین مینار راغلی دی، دا مینار تاسو ته خیمه دا ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله الحمدلله ډېر بهترین۔ الله دې رحم او فضل وکړي، خدای دې رحم او فضل وکړي، خدای دې د خپل رحم او د فضل د سوري د لاندې دا په خیر او په عافیت باندې سر ته ورسې، خدای دې چوت کی، خدای دې په خیر چوت کی۔ زه به تاسو ته ښیم چې دا په کوم ځای کې دا مینار لګېدونکی دی، په کوم ځای کې دا منظر او مناظر دي، الله دې رحم او فضل وکړي، خدای دې په خیر او په عافیت باندې دا معامله سر ته ورسوي۔ حیات رور دی چې په خپل هغه رسۍ نیولې ده، په خپله په دې کې هغه محنت کوي، په خپل هغه په دې کې دلچسپي لري، په خپل هغه دا موومنټ دا ملګري راجمع کول، په دې کې دعا کول پکار دي۔ د ټولو مسلمانانو په خدمت کې درخواست کوم چې دعا وکړي چې خدای پاک په خیر او په عافیت باندې دا لوړ مینار په دې لوړ غر باندې، په دې لوړ جومات باندې چې خدای په خیر او په عافیت باندې ولګي، نو دعا کول پکار دي۔ دغه تاسو ته وښیم، نو دې خوا ګاډي لګېدلې دي، د ګاړو په وجه باندې هم هلته هغو هم کیبل راکاږي، نو دغه ګاړو پسې که تاسو وینئ نو دغه کیبل په دغه ډاینه پسې، چونکې دلته د کرین سهولت شته نو وشلېدو، یو کیبل یوه رسۍ وشلېده، دعا کول پکار دي، رسۍ چې کومه کمزورې وه نو هغه وشکېده۔ تاسو ته په دې کې د ټولو نه ضروري خبره ستاسو په علم کې راوستل غواړم چې دا کوم ځای دی، ولې دلته دا جماعت جوړ شو، نو تاسو کتلی شئ نو کوزدیر جندول په دې وخت کې په سمرباغ بره سرلړه سفرې کې زه موجود یم، دغه مخامخ که تاسو وینئ دا مینار د
په هریپور کې تیار کو او د هریپور نه دا مینار دلته نن بیګا د شپې را رسېدلی دی چې د هغې په حواله باندې رسۍ بیا وشلې ده. دوا به کول پکار دي چې الله رحم او فضل وکړي. نو دلته دغه لاندې جومات او مدرسه د هغې نه وروسته بره جومات او مدرسه دا یې تعمیر کړو. نو د ټولو نه مخکې مسافر وروڼو ته چې کوم په دې وخت کې په سعودي عرب کې ورسیز پاکستانیان کم مګوري نو هغو ته د زړه د کومې د اختر مبارکي وایم. اختر مبارک شه، اختر خدای پاک بختور کا، خدای په عمر کې په ژوند کې دغلته کې برکت کې ده او کورنو خدای دلته په حفظ و امان کې لره. نو تاسو ته د اختر مبارکي در کوم، د خپل طرف نه در کوم، د دغه حیات ورور د طرف نه در کوم. باش گرمی دی یا اللہ خیر یا اللہ خیر. یا اللہ رحم یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر. بیا رسئی بیا به د ورسیزو پاکستانیانو ته د زړه د کومې د اختر مبارکبادي در کوم. په حج کې چې کوم حجیان موجود دي زمونږ د دیر د سیمې، زمونږ د خیبر پختونخوا د سیمې، د پاکستان د سیمې، ټولو ته د زړه د کومې د حج مبارکبادي در کوم. یقینا تاسو د پاکستان دپاره د امت مسلمه دپاره چې کومې دعاګانې کړي دي هغه د خدای پاک زمونږ په حواله باندې، د ملک په حواله باندې، د دیزی د تمامو پښتنو په حواله باندې د خدای دې قبول کړي، د مسلمانانو په حواله دې خدای قبول کړي. شوکت
خير يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير دل شركة هلا تدري شو مكانه يلا خير يلا خير يلا رحم فضل يلا خير يلا خير ايه دغس استوي خا يلا خير يلا خير يلا رحم فضل ثيرابيات يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير رحم وفضل فضايا رحم وفضل يلا رحم وفضل رحم وفضل رحم وفضل فضايا رحم وفضل ايه دلت راشي دي رسيل راشي دي رسيل راشي دي رسيل راشي يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير
يلا خير يلا خير يلا خير يلا خير. بس بس د دیر پسیما جندول کې په سفر کې سرلړه ټاپ کې حیات ملک حیات په ریسټ هاوس کې چې کوم جمعات هغه باندې الحمدلله مینار تقریبا ویلن شو. اوس په کوشش دا کیږي چې د بیلډ چې کوم کار دی په کې وشي دا غي نورسته کانکریټ دی نو بیا به فایدار معاملې شي. او د دې ځوانانو چې دا کم په دې کې بوختي مشران ځوانان لکان یاره د دې په جون کې خدای ذکر برکت کړي چې دا کار د کرین د ماشينري نه بغیر ممکن نو او دې سر ته ورسو نو دا مینار چې جوړ کړی د دې خبرې هم تاسو سره کول غواړم. چې هغه بیا که تاسو چې د سیمینار جوړول غواړئ نو چې هغه تاسو خپل اډرس درکړي نو د هغې تاثرات به هم اخلم.